بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو، جامع جواهر القرآن سلیم خان ته موږ راغلي یو. شیخ التفسیر والحدیث حضرت العلامه مولانا مفتی مجتبی عامر حفظه الله تعالی سره ملاقات دپاره هغوی سره وخت تقریبا ډېر کم دی، نیمه ګنټه بعد د هغې درس شروع کیږي. بس موږ د هغې نه تپوسونه څه مختصرا کوو چې کوم عموما موږ کوو، او انشاءالله العزیز هغې به جوابات درکوي. مفتی صاحب ستاسو پوره نوم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل محترم ورور مولانا فضل الله صاحب چې کوم دنو قدر او شکر د هغې چې کوم دنو ډېر قدردان یو الله تعالی دی چې کوم دنو الله رب العزت دی د هغې عمر او صحت کې برکت واچي چې خپل وخت یې ویستو او دومره دلته رالل چې کوم دنو دا خو د مشرانو حق چې د هغې نه تپوسونه وکړی شي، هغې چې کوم دنو خلکو ته څه پیغامات ورکړي، د هغې به په موږ باندې حسن ژوند الله تعالی دې چې کوم دنو د هغې دا حسن ژوند رښتیا کړي. الله تعالی دې زموږ د ټولو نه رضا شي. زما چې کوم دنو خپل نوم مجتبی دی، د والد صاحب نوم مې عبدالمتین دی، او ځایي چې کوم دنو د دې سلیم خان کلي صوابۍ اوسېدونکي یو، او تاریخ پیدایش چې کوم دنو هغه زما 19 فروری 1978 دی. د ابتدایي تعلیم چې کوم دنو هغه موږ دلته کې د خپل کلي د های سکوله پورې دلته تللي یو، د ګوهاټي چې کوم کالج دی هغې نه هم چې کوم دی نو ایف ای کړی و. د هغې نه وروستو بیا الله تعالی فضل وکړو، د والد صاحب په زړه کې الله تعالی دا واچول. زما والد محترم عبدالمتین نوم او د ضلع صوابۍ د پښتو ادبي تړون چې کوم دی نو صدر او د شعر و شعرا په لقب باندې مشهور و، د شیخ القرآن رحمه الله تعالی شاګرد و. هغې نه ترجمه کړې وه، په مسله کې د هغې کلک ملګري وو تر آخر وخته پورې. د هغې د وجې نه چې کوم نو د هغې په زړه کې دا تمنا وه چې په داسې مدرسو کې دې سبق ووایي چې هغې کې د حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی میشن وي. د هغې په محبت باندې، د هغې په مینه باندې چې کوم دی نو الله تعالی مدرسې ته ویستو. د هغې نه پس هم چې کوم دی نو سبق ووایي. ابتدایي تعلیم تاسو کوم ځای کړی دی؟ مدرسې جی ابتدایي 2-3 درجې هم دلته په کلي کې ویلو، 2 درجې د اوله او ثانیه کلي کې یو مدرسه وه جامع فاروقیه په نوم باندې. هغه وخت کې د کلي ته انجمن خدمت خلق چې وه د هغې جوړه کړې وه، او پس د هغې نه چې کوم دی نو بیا زه سرګودې ته اول لاړم. د سکول سره سره تقریبا 3 ځلې ما دوره تفسیر چې کوم دی نو د پنجپیر کې د شیخ صاحب مدظ الله العلی نه کړی، او د هغې نه پس لومبی ابتدایي چې کوم دی نو زه سرګودې ته لاړم، د نیلوي صاحب رحمه الله تعالی سره موږ ترجمه وکړه. فراغت خو زموږ او ستاسو په یو کال شوی دی، 2002 د پنجپیر شیخ الحدیث صاحب رحمه الله تعالی په هغه کال باندې چې کوم دی نو شیخ صاحب ترمیزي او ترمیزي ثاني او مسلم جلد اول وي، او مفتی صاحب الله دې عمر او صحت کې برکت واچي، هغې ابو داود او مسلم شریف په ویل جلد ثاني، او باچا صاحب نور کتابونه ویل. 2002 کې زموږ فراغت شو. ستاسو تدریسي خدمت څه دي؟ بس تدریس هم د 2003 کې بیا چارسده کې افتاح وکړه، د 2004 نه په کلي کې د جواهر القرآن مدرسه الله تعالی دې کې د تدریس مقرره کړې ده. د هغه وخت نه تر دې وخته پورې په دې کې خپل واړه واړه کتابونه د هغې تدریس کوو لګیا یو. په جامع جواهر القرآن کې تاسو د کوم عهدې منئ؟ ما ته خو دې محتمم وایي، خو تر اوسه مې له څه اهتمام کړی نه دی. کم کم ځایونو کې نن سبا قرآن حدیث درس ورکوئ؟ زمونږ خو هفتهوار درسونه یي، په دې وخت کې خو رمضان کې ټول درسونه چوټي وي، پنجپیر درسي، د هغې د وجې نه چې کوم دی نو زموږ صوابۍ کې یو درسي هفتهوار، نو هغه هم چوټي کړی. موږ ملګري هلته پنجپیر ته ځي، او مانیرای کې چې کوم دی نو یو هفتهوار درسي، نو هغه هم موږ چوټي کړی، او 2 هفتهوار درسونه په کلي کې، نو فی الحال هغه هم چوټي. د کال دوران کې دا 4 درسونه چې دي نو دا هفتهوار دي، او 3 درسونه چې دي نو هغه ماهانه دي. یو درس په پالوسای کې دی، یو درس په اتخان کې دی، او دریم چې دی هغه په مردان کې دی محب بانډه کې، دا ماهانه دي. او یو درس 15 روزه دی پېښور یونیورسټۍ کې، هغه چې کوم دی نو 15 روزه وي، 15 ورځې پسې. شاګردان خو هم زیات دي، نامور شاګردان داسې؟ یاره شاګردان هم نشته، ملګري نشته الحمدلله، ملګري ډېر دي الحمدلله. جماعت سره ستاسو وابستګي د کله نه ده؟
یاره جی مونږ خو داسې خبره ده چې کله کله ملګرو ته وایو چې ازلي پنجپیریان د پخوا نه زما والد صاحب د شیخ القرآن رحمه الله تعالی شاګرد و نو دا به ویل چې زه به په خپل بچي باندې په هغه مدرسه کې سبق وایم چې کومه مدرسه د شیخ القرآن رحمه الله په یاد کړي نو موږ د وړوکوالي نه په دغه کې جماعت طرف نه څه عہده میلاو شوې ده حالاتو کې څه وخت کې شیخ صاحب چې کوم دی نو الله دې عمر او صحت کې برکت واچوي نو زه د جومات صوبایي ناظم کړی وم په هغه وخت کې د حالاتو د وجې نه مسایلو نو جومات ناظم والا خو بیا ما ورته مینت وکړو هغوی چې کوم دی نو په ما شفقت وکړو نو تدریس هم زمونږ نو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو ما استعفا وغوښتله هغې قبوله کړه نور د خپل کلي او علاقې خدمت کوو الحمدلله جماعتي رکن چې میلاویږي تاسو لومړی تپوس څه کوئ موږ دلته کې د شیخ القرآن رحمه الله د وختونه چې کوم پخوانی فارم دی نو هغه موږ سره دی په خپل کلي کې په هغې کې پخواني فارم کې دا دي چې جماعتي رکن به هغه وي چې هغه یا د قرآن کریم درس په خپله کوي او یا یې بل ته کوي نو زمونږ ارکان الحمدلله په دې کلي کې چې ټول دي نو هغه یا بل ته درس کوي یا په خپله درس کې کینی ماشاءالله او الحمدلله د عقایدو په لحاظ سره زمونږ په کلي کې تر اوسه زمونږ خلاف چا نه دی کړی الحمدلله جماعتي رکن چې ووینئ ستاسو جذبات څه نو داسې یو جذبات وي لکه سړی چې خپل ورور وویني او ډېر وخت پس ورسره میلاو شي خامخا د عقایدو ملګري وي خپل ملګري وي مینه محبت وي ستاسو په خیال دروس قرآن کریم بهترین ذرایع څه کیدی شي د ټولو نه اول د شیخ القرآن رحمه الله تعالی میشن دا چې قرآن مجید دروس عام کړی شي الحمدلله په هغې کې زمونږ د شیخ صاحب د پنځپیر مقدس الله العلی کردار هغه ډېر سیوا دی چې د هغې د محنت د وجې نه درسونه ډېر زیات سیوا شو په هغې کې چې کوم دی نو د سکول کالجو هلکانو ته ډېر زیات توجه پکار ده په اوس وخت کې ځکه د هغې غفلت هم زیات دی نو پکار دا ده چې د سکول او کالج هلکان چې کوم دی نو هغې قرآن ته ډېر راوبللی شي طلبه کرام خو الحمدلله الله دې له منتخب کړي دي خو چې دغه ځایونو کې درسونه زیات کړی شي نو ډېره خبره د وحدت الادیان د فتنې سر اوچت کړی د دې باره کې مختصرا تاسو دا کوي داسې دي وحدت الادیان او بیر المذاهب هانګي اصل کې یو چې کوم دی نو وایي هاتي کې دان دکانې کې اور کانې کې اور نو د دې صرف مقصد دی چې لکه مذهبي نفرت ته ختم کړی شي او هر یو سړی دی چې کوم دی نو خپل خپل مذهب چلی او لګیا دی وي خو د مذهب د وجې نه دی چې کوم دی نو لکه د یو بل نه نفرت نه کوي دا ظاهري کې هسې یو ښکلې غونته کې خبرې چې نفرتونو ته حاجت نشته دا نشته خو د دې میشن چې کوم دی نو یو د مذهب په نوم باندې جنګ ختمول دی خیر دی د ځمکې جنګ دی وي خو د مذهب او د دین په نوم باندې د جنګ نه وي نو جهاد چې کوم دی نو هغه ختمول غواړي ځکه د اسلام دپاره جهاد مسلمان کوي او دویمه چې کوم دی نو دا ده چې د اسلام په مزاج کې حاکمیت دی چې اسلام به په نورو باندې څه وي حاکم وي الاسلام یعلو ولا یعلى علیه نو دی وایي چې دا مسلمان د بل نه اثر قبول کي نو دی به چې کوم دی نو د حاکمیت تصور به د ذهن نه شي ختم شي چې یاره زه چې کوم دی نو اسلام هم حاکم دی او د اسلام حاکمیت دا به د ذهن نه شي ختم شي او دا پخوا نه دا شروع دی چې یاره د کافر دا ټکی د استعمالو نشي چې ګینې دا کافر دی او ته د کافر وویلی شي ډېر پخوا ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې ما پسې خط راغی چې اپنا مذهب چھوڑو نہیں اور دوسروں کے ساتھ چھیڑو نہیں نو د اسلام مزاج چې کوم دی نو دا نه دی شاه صاحب موضح القرآن کې یو ځای کې لیکلي دي چې موسی بدین خود عیسی بدین خود یہ کوئی راہ مسلمانی نہیں ہے ینهون عن المنکر دا د قرآن مستقل حصہ ده نو منکر د اسلام خلاف چې کوم دی نو هغه منکر دی نو په هغې عبارت خامخا کولی کېږي د فتوا ورکولو معیار څه دی چې دا نن سبا چې کوم فتوا کراچیانو شیر شوې ده اصل کې د مفتي دپاره خو اولنی ټکی خو دا ترسي ده چې دی د الله تعالی نه یریږي نو هله به دی فتوا ورکوي او دویمه دا ده چې مفتي به هغه وي چې ده کې به مذهبي تعصب بالکل نه وي تنظیمي تعصب او ده کې به چې کوم دی نو علاقایي تعصب دا به پکې نه وي نن سبا اکثر چې مثبتو کې به احتیاطي کېږي نو هغه صرف د ذاتي تعصباتو په بنا باندې کېږي هر یو ځان له یو خپل معیار د اهلسنت والجماعت جوړ کړی دی او د هغې نه چې څوک پلوي نو هغه د اهلسنت والجماعت نه بهر دی او خپل معیار دیوبندیت جوړ کړی دی د هغې نه چې څوک پلوي نو هغه څه شی دی د دیوبندیت نه بهر دی
د هر یو څیز دپاره معیار چې کوم دی نو قرآن او سنت دی د اهل سنت والجماعت دپاره خپل معیار شه دی د دیوبندیت دپاره خپل معیار شه دی نو په هغه معیار چې سړی پوره وي نو هغه اهل سنت والجماعت دي چې په هغه معیار پوره وي هغه دیوبندي وي چا پکې نه وي نو هغه که ځان ته زر ځلې وي نه شي کېدلی خو دوی په خپله خوښه باندې لګیا وي اکثر تاسو پابند سلاسل ډېر وخت تېر کړو د هغې نه مخکې څنګه ژوند تېر دی اوس څنګه ژوند دی الحمدلله مخکې هم د قرآن او سنت خدمت کو چې که پابند سلاسلو په هغې کې هم الله رب العزت د درس و تدریس مقرره کړې وه او د هغې نه وروستو الحمدلله په درس و تدریس باندې سا سر نه دی غورځېدلی نه په دعوتي میدان کې زموږ د سره رکاوټ شته دی ښه په مینه محبت باندې د مخکې نه د الله رب العزت د توحید او د نبي علیه السلام د سنتو خدمت موقع الله نصیب کړی او اوس هم څه رکاوټ په هغې کې الحمدلله نشته تاسو حفظ څو ورځې کې کړی الله رب العزت توفیق را کړو نو 2 میاشتې کې خلاص شوی یا ورول هم په هغه کال او په هغه کال مې 15 ورځې کې بیا ورول ماشاءالله ستاسو تصنیفات شته دي او سره خلاصو باندې یو سمت الدرر شرحه چې کوم دی نو 2 جلده کې لیکل شوی د جواهر سجنیه په نوم باندې ماشاءالله او دویم په امثالو باندې یو کتاب د جواهر الاعتقال او دریم چې کوم دی یو بیاض په شکل کې ورسره مشکلات د قرآن کریم هم دي په اسانه طریقه باندې او یو د سورة فتح په آیات باندې چې کوم دی نو محمد رسول الله چې کوم آیات دی په هغې باندې هم شته جوهرة الاسرار د ماشومانو دپاره هم خلاصې او اصول چې کوم دی نو مختصر لیکلی شوي دي د جامع جوهر القرآن خو تاسو محتمم یې ماشاءالله مدیر اعلی څه تجربه ستاسو اساتذه کرام سره طلبه کرام سره یاره زموږ الحمدلله اساتذه کرام چې دي نو هغوی د مدرسې د خپله مدرسه وي او طلبه کرامو ته خپل بچي وي ډیر په محبت باندې چې کوم دی دلته استادان خپل وخت تېروي او ډیر په محبت باندې زموږ خپل ذاتي تجربه دا ده چې کله استادان په خپل منځ کې محبت وي او طلبه کرامو ته د محبت او د بچو په نظر باندې وګوري نو هره مدرسه ترقي کوي ماشاءالله جماعت کوم رساله ستاسو په مطالعه کې ده زمونږ خو مرکزی رساله چې کومه ده ماهنامه توحید و سنت نو هغه پابندۍ سره الحمدلله راځي او مطالعه کوو یم ورسره چې کوم دی نو د ترخو د شیخ صاحب مدرسه چې کوم دی نو د هغې چې کومه رساله ده تعلیم القرآن نو هغه هم الحمدلله په پابندۍ سره هغې رالیږي ډېر په محبت باندې ورسره تبلیغ القرآن د مفتی ایاز صاحب او د مولانا شمس الهادي صاحب چې کوم زموږ ناظم اعلی دی د هغې چې کومه رساله ده تبلیغ اسلام هغه هم الحمدلله راځي په پابندۍ سره تاسیس د جماعت په حوالې سره تاسو څه رایه ده چې شاید توحید سنت ولې بنیاد ایښودل شوی نو دا د الله رب العزت چې کوم دی نو یو غیبي اسباب وي چې د کوم کار چې کوم دی نو الله تعالی اراده وکړي نو د هغې دپاره غیبي اسباب الله رب العزت برابروي وخت داسې و دور داسې و چې په هغه وخت کې چې کوم دی نو د الله رب العزت د توحید او د نبي علیه صلات والسلام سنت هغه چې کوم دی نو د خلکو نه هیر شي وو لکه شیخ القرآن رحمه الله تعالی ضیاء النور په مقدمه کې هم لیکلي دي اصول سنت کې هم چې زه په داسې وخت کې هم چې معروف منکر شوی دی او منکر چې کوم دی نو معروف شوی دی د هغې د تمیز دپاره دا یو غیبي چې کوم دی نو الله رب العزت غیبي اسباب برابرول چې د هغې دپاره چې کوم دی نو انقلابي اشخاص یو ځای کړل بغیر د یو ځای کېدو نه دا خدمت کېدنه یو کس که خدمت کوي نو هغه فایده نه کوي الله تعالی هغوی یو ځای کړل لکه څنګه چې اصحاب کهف د مختلفو سړو اولادو د مختلفو ځایونو خو الله رب العزت یو ځای کړل نو چې یو ځای شو نو کار یې وکړو محنت یې وکړو دغه شانتې دی الله رب العزت یو ځای کړل او الله تعالی چې کوم محنت د هغې نه واغستو نو ټولو خلکو مخې ته دی کم ملکونو سفر کړی ما له خو الله رب العزت د عمرې توفیق را کړی دی تللی یم او بل چې کوم دی نو یو ځل یې دوبۍ ته هم په ویزټ باندې تللی وم سفر کې څه مشکلات راشي پریشاني تاسو څه کوئ یاره جی الحمدلله تر اوسه پورې د الله رب العزت په فضل و کرم باندې څه مشکلات راغلي نه دي الله رب العزت ټول حل کوي په خپل فضل ذریعه معاش ستاسو دی بس موږ خو زمینداران یو او الله رب العزت چې کوم دی نو زړونه ټول خدمات کوي د خیره سره د عقیدې مخالفین سره ستاسو برتاو څنګه دی زه خو نورو ملګرو ته هم وایم زموږ یو ملګری دی مولانا ګل محمد صاحب د جهانګیري نو د هغه واقعه اکثر پیش کومه چې د مشرانو مسله د توحید چې دا او د مفتی صاحب د چارسدي مدظله العالی فرمایي چې زموږ ملګرو له الله د انبیاو میشن ورکړی دی نو د انبیاو په اخلاقو به ترقي کوي او زموږ د مشرانو اخلاق چې کوم نو د انبیاو اخلاقو په هغې باندې زموږ د میشن ترقي کوي نو چې زموږ کشران چې کوم نو د مسلې د ترقۍ دپاره
نبوي اخلاق چې کوم دنو هغه خپل کی هغه به ډیر بهتري. په میوه کې کوم یو میوه ستاسو ډېره خوښوي؟ یاره الحمدلله راوه مې خوښوي. طعام کې داسې کوم طعام زیات خوښوي؟ الحمدلله نه مې یو څیز بدي شي نه په یو څیز ماین یم. په رنګونو کې خوښ رنګ کوم یو دی؟ سپین رنګ د نبی علیه السلام خوښوم زمونږ هم. په کوم شي باندې غوسه ډېره راځي تاسو ته؟ یاره زه خو د ملګرو کې مشهور یم دی په 2 من لرګو باندې نه ګرمېږي. څوک تحفه درکړي او هغه ستاسو خوښه نه وي څه ورسره کوئ؟ یاره چې ملګری په اخلاص تحفه ورکړي نو اول خو تحفې تم هم ترې نه کوو چې وراکړي نو الله سخاري وله هم قبلوي الله دې خوشحاله کړي. کله خوشحاله یې څه کوئ؟ یاره دغه خو بس پته یاره څه یو مسله څوک تپوس وکړي معلومه نه چې معلومه نه نو ښه صفا الحمدلله په دې نه شرمېږم وایي دا راته نه ده معلومه ښه صفا ورته وایو. تاسو کچرې جی چې ورته د مطالعې موقع نه وغواړو چې که ضروري وي ورته ووایو چې موږ به مطالعه وکړو نو ورته وایي د بل چا نه تپوس وکړه خامخا. که چېرې تاسو پاکستان وزیر اعظم جوړ کړی شي څه ترجیحات به ستاسو؟ یاره الله تعالی دې چې کوم دی نو موږ خو نه غواړو بادشاهي یا نه الله رب العزت او خپله بادشاهي باندې خوشحاله یو خو د نیکانو چې کوم دی نو د بادشاهت په تمه باندې یو الله تعالی دې نصیب کړي او چې کوم قرآن کریم ذمهدارۍ ویلي دي نو هغه دې ولې توفیق ورکړي. الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. دا څلور ذمهدارۍ دي د ملک د بادشاه. الله دې دې بادشاهانو له توفیق ورکړي چې دا سرته ورسوي. ملکونو کې کم ملک خوښ دی؟ یاره مکه مکرمه او مدینه منوره به د ټولو خلکو خوښوي. د سعودي عرب په دې ولې خوښ دی؟ مملکت پاکستان نن سبا ډېر زوال شکار دی. د دې ترقي به څنګه کېږي په کوم طریقو باندې به کېږي؟ بس چې کوم څیز باندې الله رب العزت عزت نصیب کړی وي چې هغه څیز سړی پرېږدي نو بې عزته کېږي چې هغې له راشي نو عزتمند شي. موږ له الله رب العزت عزت په اسلام باندې راکړی دی نو موږ دا 15 کاله د الله رب العزت سره غداري وکړه او اسلام هم نافظ نه کړه په خپل وطن کې. الله رب العزت خامخا چې کوم دی نو موږ له لږه چوکه راکوي کله را باندې حاکمان خراب راولي کله را باندې ګرانۍ راولي چې دا خلک د اسلام طرف ته راوړي. نو که زمونږ د عوامو ذهن او د حاکمانو ذهن د الله رب العزت دین طرف ته راغی نو انشاءالله دا ټول حالات به ښه شي. حقیقت دی. ستاسو د مکتب نه څوک کتاب پټ کړي او تاسو غل ونیوئ څه عمل ورسره کوئ؟ یاره موږ خو دلته چې زمونږ خپله د مدرسې خپله کمیټي وي د هرې مدرسې خپل دغه انتظامیه وي بس هغه هغوی ته حواله شي. زمونږ را دغه انتظامي امورو مشر چې کوم دی نو مولانا ظفر صاحب دی او الله تعالی له ښکلي اخلاق هم ورکړي دي او ورسره یې چې کوم دی جذبات هم ورکړي دي نو په دواړو طریقه د طالب اصلاح کوي الحمدلله. تاسو یو کس په غلطۍ ونیسئ نو ذاتي طور باندې هغه سره اصلاح څنګه طریقه اختیاروئ؟ موږ بس زمونږ یو وس دی موعظه. موږ نصیحت کوو الحمدلله ټول استادانو مو طلبای کرامو ته موږ د نصیحت لاره ډیره مختاره کوو. زمونږ په دې مدرسه کې هم وهل ډیر نشته دی. وحدت المدارس جوړ شوی دی تاسو د هغې باره کې څه وایئ؟ دې باندې الحمدلله ټول ملګري سره زمونږ نه ډیر په محبت خوشحاله دي او ډیر زیات خوشحاله دي. زمونږ د مدرسه مخکې اگر چې الله رب العزت د ډیر وخت نه په دې کې د طلباو تعداد ډیر زیاتی او وفاق والا څو ځلې دلته کې راغلي او فارمونه یې موږ له راکړي وو ډک کړي وو خو موږ مدرسه چې کوم دی نو د وفاق سره نه وه ملحق او چې څنګه وحدت چې کوم دی نو جوړ شو نو الحمدلله موږ لومبی الحاق کړی دی د مرکز سره او د هغې د ترقۍ دپاره زموږ نه چې څه موږ ویلي هم دي او کوو انشاءالله الرحمن. ډېر ملګري داسې د هغې مدرسې اوسه پورې وحدت سره نه دي شي. تاسو د هغه ملګرو دپاره څه داسې خبره کول غواړئ؟ نو هغوی ته که ذاتي څه وجوهات وي یا د علاقایي څه وجوهات وي نو هغه به ځان له خبره وي. ګینې نو په سند دغه دی صرف د حکومت د طرف نه چې کوم دی نو د سند مسله ده نو هغه وفاق هم دی وحدت هم دی په هغې کې څه فرق د دواړو نشته دی. نو ښه خبره داره چې خپل نظم سره یو ځای شي نو په هغې کې به د مشرانو د خوشحالۍ مسله ومي او د کشرانو د ترقۍ ذریعه به ومي ځکه چې طلبه کرام سه یو ځای پاتې شي ټول د اشاعت مدرسو ته ځي راځي نو چې یو ځای وحدت کې او بل ځای وفاق کې نو د هغې هم ترقي نه کېږي. نو په کار د طلباو د فایدې دپاره چې کوم دی نو هغوی د وحدت سره الحاق وکړي. د دې بورډ وحدت د ترقۍ دپاره ستاسو ذهن کې څه داسې مشورې دي چې ورکول غواړئ؟ نو هغه خو الحمدلله مشران کوي او زمونږ مشران چې څه دي او خو چې د دې دپاره چې کوم دی نو د محتممینو اجلاس سالانه یو کېږي او چې کوم مجلس عامله دی د هغې سه ماهي اجلاس کېږي او کوم چې کوم دی نو
ځینې کمیټۍ دي د هغې ضرورت مطابق چې د هغې اجلاس هم رادغه کېږي نو چې اجلاسونه کېږي نو هغې کې چې کوم دی نو کمي مخې ته هم راځي او ترقۍ اسباب مخې ته راځي. جماعت کې تاسو پاتې شوي داسې واقعه چې هغه تاسو ملګرو ته ښودل غواړئ؟ یاره موږ باندې خو الحمدلله داسې څه حالات تر اوسه پورې راغلي نه دي او الله رب العزت ترې راباندې نه راولي، خو ټولو ملګرو ته هم د تعلق الهي دعوت دی چې د توحید او سنت مسلې څه ترقي کړې ده نو هغه په تعلق الهي باندې کړی چې زموږ مشران چې وو نو د هغې د الله سره ډېر مضبوط تعلق د الله رب العزت ټولې لارې هموارۍ زموږ مشرانو باندې ډېرې سختې راغلي دي خو هغوی هېڅ مسله چې کوم دی نو هغه رکاوټ هغوی ته نه دی پېښ شوی صرف او صرف د دې د وجې نه چې د هغوی تعلق الهي مضبوط و. جزاک الله خیر. عزتمندو کتونکو دا مختصر سوالاتو چې مفتي صاحب نه وکړو او تسلي بخش جوابات یې راکړو. په کار دا چې دی چې کومه خبره وکړه دا ډېر لوی تجربات نه بعد هغې وکړې نو دا موږ خپل عمل کې راولو نو کامیابي هم دغه دی چې کوم دوی خبرې وکړي نو الله دې خوشحاله کړي د دې موږ شکریا ادا کوو چې موږ وخت راکړو الله دې جزای خیر وکړي. ډېره مهرباني مفتي صاحب ډېره مننه ډېر شکریه. السلام علیکم.